ریښتینی ملګری. وای پخوا زمانه کې یو ډېر شتمن ځوان و چې پلار یې د زرو، جواهرو او قیمتي کاڼو تجارت کوه. زوی یې د دنیا له زیاتو نعمتونو څخه برخمن و. له ښه ژوند سره یې خورا ډېر ملګري درلودل او پر خپل ملګرو یې خرچې هم ډېرې کولې او د هغوی به یې خورا زیات احترام کوه. په رښتیا یې ښه ملګرتیا ورسره پالله. آخر د خدای خوښه داسې وه چې د ځوان پلار مړ شو. د پلار تر مرګ وروسته پر ځوان یوه داسې زمانه راغله چې جایدادونه، جواهرات، پیسې هر څه ختم شول، ان تر دې چې هغه خواږه ملګري یې هم ترې لرې شول. آخر دا نازولی ځوان دومره خوار او غریب شو چې هیڅ یې هم نه لرل. دې ته مجبوره و چې خواري او مزدوري وکړي. ځوان د کار او مزدوري په لټه کې شو. په تنګسیا کې سړي ته خپلوان او ملګري وریادېږي. ځوان د خپل ملګرو په اړه پوښتنه پیل کړه چې خپل یو پخوانی ملګری پیدا کړي او خپل د ستړي ژوند حال ورسره شریک کړي. ځوان به د خپل ځان سره تل دا ویل چې هغه ملګري مې څه شوه چې ما به پیسې پرې مصرفولې او دوی به عیشونه کول. آخر یې معلومه کړه چې یو ډېر نږدې او خوږ ملګری یې خورا زیات شتمن مالداره شوی دی او دومره زیات چې شتمني او جایدادونه یې له شمار او حسابه اوښتي دي. ځوان د هغه ملګري په لور په دې نیت روان شو چې ملګری مې دی، یو څه مرسته به راسره وکړي او یا به کوم کاروبار راته برابر کړي. دا نازولی خوار شوی ځوان د خپل مالداره ملګري دروازې ته ورسید. خادمان یې راووتل. ده ورته وویل د کور څښتن ته ووایه چې ستا پخوانی خوږ او نږدې ملګری راغلی دی او غواړي له تا سره وویني. د هغه خادمانو خبر ورکړ چې ستا فلانی نامی ملګری په دروازه کې ولاړ دی او له تا سره لیدل غواړي. هغه له کوره له یوې کړکۍ څخه د باندې راوکتل او ویې پیژنده. خو چې د ده سرې جامې او بد حالت یې ولید نو خادمانو ته یې وویل ورته ووایاست چې هغه په اوس وخت کې له هیچ چا سره هم لیدل نه غواړي. خوارکی ځوان حق حیران شو او په دې حیرانتیا کې بیرته ناامیده روان شو. تیر وختونه او له ده سره د ملګرتیا کیسې یې هم ذهن ته راوبللې او د خپل مالداره شوي ملګري ناوله چلند ډېر خفه کړو او ډېر سخت یې زړه ودردېد او خپل په لاره روان شو. دا سوچونه یې کول چې وګوره نن چې زه غریب یم ملګری مې زما مخ لیدل هم نه غواړي. له ځان سره یې وویل چې آخر ولې انساني اخلاق او مینه دومره ختمه شول؟ انسان ولې دومره احسان هیرونکی او ناشکره شي؟ دا راز ډېرې خبرې یې په ذهن کې اړولې او له درده ډک زړه خپل کور او کلي ته رانږدې شو. ځوان کور ته لا نه و رسېدلی چې 3 کسان په مخه ورغلل. هغوی داسې ښکارېدل لکه په یو چا پسې چې ګرځي. له ده نه یې پوښتنه وکړه چې فلانی د فلاني زوی مو په کار دی. ده ورته وویل زه د هغه زوی یم او هغه خو وفات شوی دی. سړي حیران پاتې شول او انا لله و انا الیه راجعون یې وویل او ده ته یې وویل موږ له هغه سره ګډ کاروبار کوه. له موږ سره یو څو ارزښتناک جواهر پاتې دي، اوس به هغه تا ته در وسپارو. دا 3 کسانو یوه کڅوړه هغه ځوان ته ورکړه او هغوی رخصت واخیست او لاړه. ځوان هم دا کاڼي پیژندل چې رښتیا هم ډېر ارزښتناک او قیمتي کاڼي وو، دومره قیمتي چې په لنډه سیمه کې چا به یې نشو پوره کولی. ځوان نیت وکړ چې ښار ته یې یوسي. په همدې نیت کې و چې یوه بوډۍ ښځه یې کور ته راغله او ورته یې وویل یو ډول قیمتي کاڼي مې په کار دي، که چېرته مې پیدا کړه هر څومره پیسې چې وي پرې کومې. ځوان خپل کاڼي ورښکاره کړل. بوډۍ ورته وویل چې همدا دی. بوډۍ ورته وویل اوس د 2 کاڼو پیسې درکولی شم، نورې نه لرم. 2 یې واخیستل او ځوان خورا زیاتې پیسې وګټلې. بوډۍ روانه شوه او د خوار غریب ځوان کور له ډېرو پیسو او ارزښتناکو جواهرو ډک شو. ځوان خپل کاروبار زیات کړ او بیرته د مال او شتمنۍ ورمخه شوه او بې کچه شتمن او مالداره شو. د خپل ملګري بې وفایي له یاده نه وتله. یوه ورځ یې په یوه ټوټه کاغذ 2 بیتونه ورته ولیکل او ور ویې لیږل. ملګري چې یې خط خلاص کړ
په هغو بیتونو کې یې ورته ویلي وو چې د سپکو او بې وفا خلکو ملګرتیا مې وکړه چې د خلکو په منځ کې په چلبازي وخت تېروي. زه چې مالداره شتمن وم هغوی به ستایلم او زما عزت به یې کاوه، خو چې غریب شوم دښمني یې راسره پیل کړه. ملګري چې د ده بیتونه ولوستل د هغې ټوټې په شا هغه هم یو څو ځوابي بیتونه ورته ولیکل او هغه داسې و: ته ما له خپلې دروازې څخه د دې لپاره وشړلې چې ستا حالت ډېر کمزوری و او ما ویل چې په دې حالت کې زما سره کینې نو وبه شرمېږې. ته اوس هم زما ورور او زما د زړه سر یې، که یې نه منې هغه 3 کسان ما درلېږلي وو چې تا ته یې د ارزښتناکو جواهرو کڅوړه درکړه او هغه بوډۍ چې له تا نه یې 2 کاڼي واخیستل هغه زما مور وه. ځوان چې دوباره د خپل ملګري خط ولوست نو سترګې یې له اوښکو ډکې شوې او ویې ویل: رښتیا چې په دنیا کې اوس هم ښاغلي انسانان شته. ګرانو دوستانو، د دې کیسې څخه موږ دا درس اخلو چې د خپل ملګري ښېګڼه او ځواني به هیڅکله نه هېروي او په هر حال کې به د هغه قدر و احترام کوي او تر مطلبه یارانه به د چا سره نه کوي. ملګری چې په هر حال وي، که دولتمند وي یا خوار، آخر ستا ملګری وي. دا ډېره نامردي ده چې ملګری غریب شي او ته لاس ترې واخلې. د خوند خبره خو دا ده چې ملګری دې ستا لاس ته محتاجه شي او ته په سختۍ کې په کار ورشي. د حکایات مصنوي شریف فیسبوک پاڼې لخوا وړاندې کیږي.